علماء باندې حکم بیدار شي دغه منکرین حدیث رسول الله دغه ګستاخانو مقابله وکاو خپنه به کو په علمي میدان کې به کو ان شاء الله العزيز. نن سبا چې کوم علما دي هغه خلک صرف په دې بدنه کوي چې دا حدیث نه مني، یره دا روایت نه مني، یره دا حدیث نه مني، یره دا امور نه مني. تراشه ما سره کېنه چې زه تاسو وایم چې دا کوم روایت نه مني. زما والد محترم ته الله دوی مرتبه ورکړي هغه بیان ته غوښتل شوی چې دا دي چې کوم روایت نه وایي چې کدامي مليانو عوامو ته بیان کړي چې کله شي په کانو دي جمعات کې وي چې دغه شانتي روایت سره ممکن دی ورته وایي چې دا کافر دی. فوالله بالله ثم بالله ذات روایت دي ذات خبرې د پیغمبر او د صحابه ذات مطابق دي دغه د بیان مطابق دي دا الله په ذات کې دي قسم چې مکتبه کې کله کلمات بدري راشي او چې زوی وتراورن دغه مخ ته ویلې نشه چې ماشوم ناس دې ماشوم مخ ته ویلې نشي. دا چې خبرې صحابه او پیغمبرانو په سری ګری دي او امي ته سوې دا ګستاخان دي، دا د منکر حدیث دي، دا قران نه مني، دا دان مني، دا دان مني. مولوی صاحب هر شی منو په دا په کومې طریقې سره راځي کړي دي چې او یا کال اوس وخت دې ګرانو په داسې سره کوم نه. اوس کته دا خبره کې چې ولې زموږ د اکابر او د غټ مشایخ په نه پوهېدل او دې په پوه شو دا غټ مشایخ تیم غلامان دي شي دا نو ته تا غټ کړي دي. عبدالقادر جیلانی اسمان ته تاخي جوړې ده، ابو یزید بستانی د اسمان ته تاخي جوړې ده. دا کوم چې غټ دوبی کې یادېږي نن سبا مولا چې کله کېږي په منبر چې تعریفونه کوي د اسمان ته تاخي جوړي، حقیقت کې دا نه دي.